من خو د دې نه مخکې په دې زمونږ چې کوم جلسه جلوس و په هغې باندې ډېر زیات بحث وشولو، خو یو خبره ده چې په قانون او په آیین کې دا موږ له حق راکړی، دا زموږ فنډامنټل رایټ دی چې موږ به جلسه هم کوو، موږ به جلوس هم کوو، موږ به تقریر هم کوو او موږ به د حکومت نه خپل حق هم غواړو. په 24 نومبر چې کومه جلوس منګه وشو او اسلام آباد ته ورسېدلو، په لارو کې تکلیفونو باوجود بلیو ایریا ته چې منګه ورسېدلو او بلیو ایریا باندې چې څنګه من خطو نومړی ټارګېټډ هلته په هغه سنیپر والا به چې کومه دی زما بلکل مخامخ چې کومه دی وشلو. د هغې نه پس هغه کس خلکو اوچت کړو، په ګاډي کې واچو جي، او د هغې نه پس موږ ډي چوک ته ورسېدلو. تقریبا د شپې 8 بجې وي او چې په 8 بجې باندې لایټونه آف شلو، فایرنګ سٹارټ شلو د مختلف سایډونو نه، او دومره سټرایټ فایر کېدو چې په تقریبا زما 48-49 سال عمر دی. په دې 49-50 سال عمر کې ما اوسه پورې په زندګۍ کې په پاکستان کې دومره سټرایټ فایر په بنیادمانو باندې او په خپلو خلکو باندې نه ولیدلی اوسه پورې. دا د زمونږ د ادارو نه زمونږ دا ګیله ده جي، زمونږ ادارې موږ دې دپاره دغه کړي چې هغه به زمونږ په باونډرۍ باندې زمونږ تحفظ کوي، موږ محافظان به وي، خو هغه زمونږ د وینو تږي دي، هغه زمونږ وینې بویولو ته ناستې دي. موږ کومه داسې ناجایزه مطالبه کوله چې موږ خو د عمران خان د رهایي دپاره خبره کوله، 26 آیین ترمیم چې کوم پاس شوی و د هغې په حق کې خبره کوله، خو موږ په دې دومره لار کې یو شیشم چې کومه یو ګمله هم نه وه ماته کړې، او سیده چې ورسېدو او بیا سټرایټ پار موږ باندې شروع شو. خو موږ ورته دا خبره کوو چې ته موږ سینې چې کومه دي تا ته مخامخ دي، ته فایر کوه، موږ به انشاءالله ستا مخامخ درځو، خو کوم چې د حق خبرې، کوم چې د آیین او د قانون خبرې، هغه ستا په مخ کې موږ انشاءالله کوو، او هغه دې پورې به کوو څو پورې چې راکړي انشاءالله صحیح. زه جناب سپیکر یوه خبره کوم چې انشاءالله دویم ځل به موږ د عمران خان د رهایي دپاره ځو، ښه په تیارۍ سره به ځو، انشاءالله په طریقې کار به ځو، د آیین او د قانون مطابق به ځو، انشاءالله عمران خان به دوباره انشاءالله رها کوو. دا هغه دې پورې به موږ انشاءالله نه راځو څو پورې چې عمران خان رهایي کړی نه وي. دویمه خبره جي، یو خبره زه جي دا کومه چې موږ وایي اکثر دا خلک وایي د ادارو نه ګیلې مه کوئ. موږ به د ادارو نه ولې ګیلې نه کوو جي؟ زما د تحصیل انبار تحصیل کې پرون 2 ورځې مخکې ډرون حمله شوې ده، او تقریبا په یو کور کې زه ورغلی وم، پرون ماته دا ګیله وکړله چې راله ډرون موږ باندې بلکل د پاسه ودرېدلو، او 8 ماشومان هغوی ته راغونډ شولي و، کتلې ورته، او په هغې باندې د پاسه ډرون راوغورځو. نو دا دهشتګرد یې پکې مړ کړی دی جي، تاسو خپله کتی شئ، د میډیا والا هم کتی شئ، دا دهشتګرد یې پکې مړ کړی دی. پرون په ډرون حمله کې دا دهشتګرد مړ شوی دی چې ده به څومره دهشتګردي کړی، او دغې ساله نور کسان د هغوی په کور کې دقې ساله پراته وو. نو چې موږ د خپلو ادارو ته سوال کوو، زاري درته کوو، لمن درته نیسو چې د خدای رومانه دا خل چې کومه دی دا ډېر په زوال کې پروت دی، دا پښتونخوا چې کومه ده ډېر په زوال کې پراته، دا د دغه تشدد د دغه لارې نه لرې کوي او د صحیح ډایرکشن باندې راولئ. موږ خو تاسو سپورټ کوو، خو دې دپاره نه چې تاسو موږ ټارګېټ کوئ. موږ دا خبره کوو چې تاسو لاړ شئ په باونډرۍ باندې چې کوم دهشتګرد راځي او زموږ پاکستان ته راځي، د هغې مخنیوی وکړئ. زموږ د غریبانانو د ټکس پیسې چې کومه دی ستاسو په تاسو تنخواګانو باندې لګي، موږ درته وایو چې دغه د ټکس پیسې چې کومه دی تاسو حلالې کوئ. موږ دا نه وایو چې تاسو موږ ټارګېټ فایر کوئ، اوس موږ چې کومه دی پښتانه ولئ. نو جناب سپیکر
زه خبرې اوږدوم هم نه به دا یوه خبره مې یو سوال مې دی دې ادارو ته چې د خدای رومنی سوال درته کوو چې بس دی د دې پښتنو نه قلار شئ دا پښتانه په خپل ژوند کې پرېږدئ مه کوه چې لږ په سکون باندې ساه واخلي په امن باندې ساه والي موږ خو نورې علاقې هم شته بلوچستان هم ټارګېټ کړی او پښتونخوا هم ټارګېټ کړی نو موږ دقه سوال کوو جناب سپیکر او انشاءالله دا ورته ویو چې خپل د خان د رهایي دپاره به دوباره انشاءالله اسلام آباد ته راځو او کینو به دغه دې پورې دې ځله به موږ انشاءالله امیاګان امپیاګان مخکې او دا نور عوام به راپسې انشاءالله وروسته ډېره مننه جي